سر به نه پټوي، زنانه به مخ نه پټوي. د قرآن درس، د قرآن ترجمه لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره، صرف د الله د رضا لپاره لایک او شیر کې. د مئی او د جینګي نه علاوه چې څومره دریابي مخلوقات دي دا د احنافو په نسبت منع دي، بند دي. چې هر مسلمان ته زموږ د قرآن دا درس او دغه ترجمه لړی شي. په دې کې ډېر غټ د عبرت بیانونه دي. او کچا څه قسم ښکارو کو نو بیا به دی د هغې زمان او د هغې تاوان ډکوي. او دا نننی بیان تاسو نه اورېدي، تاسو به هېڅ هم نه اورېدلي. دې کې داسې خبرې دي که نه چې ستاسو به سره ایمان زیات شي. تاسو ته د دنیا اصول ښیي چې په دنیا کې به زندګي څنګه تېروئ، حلال څه ته وي، حرام څه ته وي. دې کې ډېرې ښکلې خبرې دي. ویډیو اخره پورې ګورئ، لایک کړئ او شیر کړئ. سورة المائده 95 نمبر آیات نواله تر 97 نمبر آیات پورې سورة المائده، او سپاره 9 سپاره 95 نمبر آیات نواله تر 97 نمبر آیات پورې سورة المائده او 9 سپاره. ویډیو اخره پورې ګورئ، لایک کړئ او شیر کړئ د الله د رضا لپاره. احرام د دې خپلې پابندیانې دي. ما ته وګوره، ما ته اوس شیر کا، اوس شیر کا، بیا به دې هېر شي. خو دارنګې ښکار به نه کوي د اوچې ښکار، لکه څنګه چې سړی اودس وکړي مانځه ته ودرېږي، الله اکبر نیت وتړي، نو بیا د منې خوراک څښاک خبرې هر څه بند شي. دا د مانځه پابندي ده. دارنګې د احرام پابندیانې دي. احرام چې کله وتړلی شي نو بیا به سړی نوکونه نه واړه کوي، ویښته به نه واړه کوي، خوشبو به نه استعمالوي. زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماء بیانات، او په دې کې ګوره د زمونږ د فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک یو دی، یعنی قرآني معلومات د دې نوم دی. قرآن شین قرآن به پې وګوره، در نه ګوره شین قرآن به پې، او بره پکې مولانا مفتی سید شاه صاحب واټساپ نمبر دی، څه د مسلې تپوس ترې کولی شي. او کته پکې زمونږ واټساپ نمبر دی، که په دې ویډیو کې څه قسم غلطیانې نه هغې ما ته ویلی شي. او کومنټ ضرور کومنټ راکړئ، کومنټ سره ویډیو مخې ته وځي. یاره هو ماشاءالله وایه، زبردست وستر وایه، څه خو وایه، څه ده که نه. انشاءالله ویډیو اخره پورې ګورئ، بیا به خبره سمجھ کې راځي. تر څو پورې تاسو ویډیو اخره پورې کتلې نه که نه، خبره به سمجھ کې نه راځي چې مولوي صاحب څه فرمایلي دي. څه ده که نه. ویډیو اخره پورې ګورئ او شیر یې ضرور کړئ، ضرور یې شیر کړئ. یو دعا کوم بیا مخې ته انشاءالله تعالی قرآن به هم ښیي او کته سره به ترجمه هم ښیي، او په پښتو کې به سره هم وایي. صحیح ده. او که دریاب کې روان دی، دریابي جاز کې، نو بیا د میو ښکار کولی شي، هغه روا دی. خو چې کله په صحرا او بیابان او ځنګلو کې رواني بس کې یا بل څه کې، نو بیا به ښکار نه کوي، منع دي. او کچا څه قسم ښکار وکړو نو بیا به دی د هغې زمان او د هغې تاوان ډکوي. احرام د دې خپلې پابندیانې دي. لکه څنګه چې سړی اودس وکړي مانځه ته ودرېږي، الله اکبر نیت وتړي، نو بیا د منې خوراک څښاک خبرې هر څه بند شي. دا د مانځه پابندي ده. دارنګې د احرام پابندیانې دي. احرام چې کله وتړلی شي نو بیا به سړی نوکونه نه واړه کوي، ویښته به نه واړه کوي، خوشبو به نه استعمالوي، سر به نه پټوي، زنانه به مخ نه پټوي. دارنګې ښکار به نه کوي د اوچې ښکار. او که دریاب کې روان دی، دریابي جاز کې، نو بیا د میو ښکار کولی شي، هغه روا دی. خو چې کله په صحرا او بیابان او ځنګلو کې رواني بس کې یا بل څه کې، نو بیا به ښکار نه کوي، منع دي. ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. یو هغه څاروي دي چې هغه ځان سره ساتلی کېږي، لکه ګډه، غوا، بیزه، میخه، دا سړی ځان سره ساتي، د دې ښکار نه کېږي. ښکار د هغه شي کېږي چې هغه د ځنګل مارغانی او یا ډنګري، لکه خارو ده، اوسی ده، خرگوش ده، شترمرغ ده، دارنګې فاخته ده،
نو د دې که یو سړی ښکار وکړو نو د دې مثل بیا تاوان ډکوي. شوافع او مسلک دا دی چې کم شی د اوجه داغي مثل به تاوان کې ډکوي. او امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې داغي مثل صورتن نه بلکې معنن یعنی داغي قیمت بڑھګي. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقتلوا الصید موجن اخکار وانتم حرم داس حال کی چې تاسو احرام تړلې ته محرمي احرام دی اغوسته. ومن قتله منکم چاچه وجه اخکار دتا سنا متعمدن قصد کون کے داغے فجزاء مثل ما قتل من النعم فعليه جزاء نو پاغ بدل دے پشان د هغه شی چې د وجلې ډنګر ساروي لکه شتر مرغ دی وجه نو داغي مثل یو اوخ پالالای کونتر دی وجلا نو یو چرګ بالالای مثلا. فجزاء مثل ما قتل من النعم نو پد بدل دا تاوان دے مثل د هغه چې د وجلې ډنګر. يحكم به ذوا عدل منكم فیصله بکی د دې دو معتبر کسان د تاسو نه کم شی بتاوان کې ډکای دا فیصله وسو کوي دو داسې کسان چې ماهرای تجربه کاری معتبر کسانی او خيار وغیب دا فیصله کوي چې دا شیطان او وجل شو د دې مثل دا حلال کا. يحكم به ذوا عدل منكم فیصله بکی د دې دو معتبر د تاسو نه هدیم بالغ الکعبه پدا سی حال کی چې دا هدی دا قربانی دا رسیدون کی بیت الله حرم شریف تا حدود د حرم کی بدغه شی حلال کړی شي. او کفاره طعام مساکین یا کفاره دا خوراک ورکول دی مسکینانو لرا د یو سرسایی مقدار نیم وګه غنم یا یو وګه وربشي کشمش یا کجورا د سرسایی مقدار. او کفاره طعام مساکین یا کفاره دا خوراک ورکول دی مسکینانو لرا. او عدل ذالک صیاما یا برابر د دې روزي نسلی یو مسکین لکه خوراک نشي ورکول نو داغي بدل کې وروجاو نسل. ليذوق وبال امره چې وسکی دې سزا د خپل کار الله پابندي لګولې وا منکړې وي د ښکار نو تاول ښکارو کو اوس تاغي تاوان او زمان ډکا. ليذوق وبال امره چې وسکی سزا د خپل کار. عفى الله عما سلف معاف کړی دی الله هغه چې څه مخکې شوی دی. د دین مخکې چا داسې کار کړی نو هغه معاف دی. تیری چپی هیری دی راتون کې شمارا بیا کدی داسې کارو کو نو بیا به زمان تاوان ډکای. ومن عاد چا چې بیا دا کارو کو فینتقم الله منه نو بدل باخلی الله ددنا سزا به ورکی آخرت کې. والله عزیز ذو انتقام الله دې ضرور غالب خاوند د انتقام واستو. احل لكم صيد البحر روا دی حلال دی تاسو لرا ښکار د دریاب وطعامه خوراک د دریاب. احناف بنیز باندې صرف مې حلال دی دریاب خلوی دریاب دی هر سدی بکی زمنګ نس باندې صرف میان دا روا دی حلال. جینګه دن واغې کې اختلاف ته بعضی وی حرام دی بعضی وی حلال دی. د مې او د جینګی نه علاوه چې څومره دریابي مخلوقات دي دا د احناف بنیز من دي بندي دې زمانہ کې بعضی خلک کېکړهګان خوري
داغي سوپ جوړي داغي خوراک احناف بنیز منع دی حرام دی ناروا دی احل لكم صيد البحر حلال دی تاسو لرا ښکار د دریاب خوراک داغي متاع لكم دا فائدہ دا تاسو ولی سیارته د پاره د مسافرو وحرم علیکم صید البر حرام کړی شوی دی پتا سو ښکار د وچوبي ما دمتم حرما سوچ تاسو په حالت د احرام کیږي واتقوا الله الذي الیه تحشرون یرا کوي الله غزادنا چې هغه تاسو واپس کېدل دي جمع کېدل دي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس منخت کړه دې نظر د پاره د الله نو داغه حکمت وګوره ګرځولې د الله کعبه بیت حرام کور د عزت قیاما للناس سبب د ژوند د پاره د عام خلقو قیاما للناس بیت الله شریف حرم مکی کعبۃ الله کعبه ورته ځکه وی چې دا اوچته ده د دې خپې ګټې ته هم کعبه وي ځکه چې دا خپې کې اوچته ده زمکه نه اوچت ځای دی او د زمکه سنټر دی مرکز دا د دنیا نقطه ده د دې نه دنیا شروع کیږي د دنیا هر ګوټ کې چې ولاړ دی ته مخ ګرځي نو ستابري ته مخ شي دی ته وی کعبه کعبه بیت الحرام کور د عزت قیاما للناس د دې حکمت څه دی دا سبب د ژوند دی د پاره د ټول مخلوقات د ټول عالم صاحب مدارک فرمایي لو ترکوه عاما لم يؤخروا کچرته یو کال داسې تیر شو چې خلکو عمره ونکړه حج ونکړه د بیت الله طواف ونکړه نو قیامت براشي لو ترکوه عاما لم يؤخروا کچرته خلکو بیت الله یو کال د پاره پریخو نو خلک به پاتې نشي نن چې دنیا قائمه ده دا د بیت الله د وجه قائمه ده که یو مسلمان ژوندې دی او د بیت الله طواف کوي نو قیامت به نه راځي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ګرځولې د الله کعبه کور د عزت قیاما للناس سبب د معاش سبب د گزاران سبب د ژوند د پاره د خلکو که بیت الله وو نو خلک به ژوندۍ پاتې شي که بیت الله طواف بند شو نو خلک به ژوندۍ پاتې نشي قیاما للناس دا د خلکو د ژوند د خلکو د گزاران د خلکو د معاش د پاتې کېدو یو سبب دی والشهر الحرام او میاشت عزتمند دی ذوالقعده ذوالحج رجب او محرم سلور میاشت والهدی قربانی وخابه چې څوک عمرې له یا حج لته نو ځان سره به خپل قربانی بوتله هغه ته وی هدی والقلائد یا هغه اوخ چې داغي غاړې دی امیل او پټا چولی چې لرنه معلومیږي دا حاجی صاحب ځان سره اوخ روان کړی دی چې دا به بیت الله حدود د حرم کې مینا کې حلالو نو بیت الله دا قیاما للناس ته او عزتمنی میاشتي دا قیاما للناس ته او هدی او قلائد دا ټول دا د الله د منخ شیزونه دي حکمت دا ده کده دی چا احترام کو عزت یو کو نو الله به عزت وکي او کده دی چا احترام عزت ونه ساته نو الله به دنیا روانه کی جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ګرځول دی الله کعبه کور د عزت سبب د ژوند د گزاران د معاش د خلکو او میاشت عزت منی قربانی او هغه ساروی چې غاړی ته پټي ذالک دادی د پارا لتعلمو چې ځان پوکای ان الله يعلم الله کوهیږي بجنی ما هغه چې بردی او هغه چې کته دی الله په هر څه علم والده لکه کې شعر کې د الله د رضا لپاره زمونږه هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه د علماء بیانات د الله او د الله د رسول د خوشاله او د رضامندۍ خبره پکې ګډېدل یا غانې نه
ان شاء الله زموږ په ویډیو لایک کولو په شیر کولو او په اوریدلو په کتلو باندې به تاسو ته جنت میلاویږي جنت ان شاء الله الله به درنه راضي کیږي دا دنیا به هم ښایسته کیږي آخرت به هم ښایسته کیږي د الله د رضا دپاره شیر کړئ چې هر مسلمان ته زموږ دا ویډیو ورسي او کفارو ته هم ورسي کیدی شي چې ستا د شیر کېدو او ستا د لایک کېدو په وجه باندې کیدی شي یو انسان چې دی د هغه زندګي جوړه شي او د جهنم نه بشي جنت ته دوواله جوړ شي او دا دنیا یې چې دی نه جنت جوړ شي دا الله حکمونه د نبی په طریقو کې د دنیا او د آخرت کامیابی ده نه انشاءالله شیر کوی به که نه انشاءالله الله پاک هم په دواړه جانه کامیاب کا الله پاک هم د زړه حاجتونه پوره کا اکو بچی نی الله پاک تر صالحه اولاد را کا بچی را کا اکو بچی الله پاک علما حافظان جوړ کا السلام علیکم